بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو دا وخت را سره ناست دی اس ډي پی او باچا حضرت صاحب او بیا چې دی بیګا یو خوشخبری راغلی دی چې سوات ته شراب راتلل او دغه شراب راتلو سره سره چې دی کوم اطلاع وشي وه نو په هغې کې ثابته ورځ چې دی د پولیسو د طرفه کار وشو بیا چې دی هغوی دغه سمګلرانو چې دی نو د شپې د تیارې نه د پیدو اخیستو دپاره چې دی هغوی یو پلانینګ جوړ کړو خو دغه اطلاع چې وه هغه وشي وه او بیا د ډي پی او سوات په نوټس کې دا وه د قاسم علي خان او بیا چې دی ډي اس پي دلته چې کوم انتظامات کړي وو په هغې کې اس ایچ او اختر ایوب خان او د لنډاکي چیک پوسټ سب انسپکټر محمد رحمان او د هغه نفر چې دی هغه ثابته شپه په دې تکل کې وه چې دا منشیات چې دی په هېڅ صورت باندې سوات ته داخل نه شي. یو طرف ته لاکډاون دی، پریشاني ده، عوام چې دی په کورونو ننویستل دي، د جوماتونو حفاظت دی، بل طرف ته سمګلران چې دی د دې موقع نه پیدا دي او بیا چې دی د روژې دی ښکلې میاشت ده چې په پوره کال کې دا زنګ دپاره یوه تحفه د دې نه هم نه قلاریږي او دغه منشیات سوات ته راوړي. اعلی کوالټي شراب چې دی هغه په لنډاکي چیک پوسټ باندې نوی شوي چې د هغې تعداد د 15 بوتلو دی. د دې ټول مجموعي تفصیل به زموږ سره ناست دی اس ډي پي او باچا حضرت خان. دا راته ووایي چې دا دومره د روژې میاشت، مقدسه میاشت، بیا لاکډاون، بیا پبلک ترانسپورټ بند او دا دومره لوی کیب چې دی دا سوات ته داخلېدو د دوی دپاره د مجموعي څه پلانینګ جوړ کړو، په څه طریقه یې ټریس کړو؟ فیض باچا ستا ډېره مننه په دې اوسني حالاتو کې او د دې حالاتو په تناظر کې اکثر ستاسو متحرک زه ګورم ډېر متحرک یې ګډ میسیجز د کمیونټي ته ورکوئ او هر ځای کې چې کومه خبرې نو هغې باندې تاسو نظر اچوئ. ښه خبره ده چې خلکو کې آګاهي راځي او تاسو په ذریعه باندې زموږ میسیج هم خلکو ته رسي. تاسو به وګورئ نو همیشه دپاره د روژې په میاشت کې یا داسې دفترو کې په دې کې د پولیس ډیوټي لږه ډېره سیوا شي. د بدقسمتۍ نه دا وبایي مرض چې دی نو دا په دې موسم کې زموږ چې کومه مقدسه میاشت ده په دې کې راغلی دی چې د هغې په وجه باندې د دې ټول میاشتې چې د روایاتو مطابق کومه ښکلا وه، کومه ګیماګیمې وه، په هغې باندې د دې وبا ډېر لوی اثر پرېوتی دی. د دې وبا اثر په ټوله دنیا باندې او په هر وګړي باندې او په هر څه پرېوتی دی. د هغې په وجه باندې زموږ د پولیسو ډیوټیانې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي. خو د دې سره سره د دې حالاتو نه چې کوم خلک جرایم پیشي یا سمګلري نو هغه د دې موقعو نه هم ډېرې پیدې اخلي او هغه دې موقعو کې خپل ځان په هغه شکل کې پیش کوي چې په کوم شکل کې هغه موږ وایو چې دا د معاشرې د مدد یا د دغه طلبګار کس دی. د منشیاتو په اړه تاسو خبره وکړه نو داسې منشیات چې دي د دې د سمګلینګ روکتام چې دی نو یا د دې ډیټیکټ کول چې دي دا لږه په چیک پوسټونو باندې موږ ته پرابلمز راځي. مثال کے طور باندې تاسو ته خبره کوم شراب چې دي که نه دا به صحیح خبره کوو دا د غریب سړي کار نه دا به یو ښه صاحب دغه سړیا به دا یوز کوي. نو دې حوالې سره د ایلیټ کلاس خبر هم راځي یا د ګاډي خبر هم راځي. خو موږ همیشه دپاره کوشش دا دی چې موږ خپله ډیوټي وکړو، موږ جرم ونیسو او د جرم څخه سړی ونیسو، موږ سړی نه نیسو. همیشه دپاره زه دا خبره کوم چې خلک وایي چې پولیسو سړی نیولی دی او په تاڼه کې بندی نه زه ورته یم دا خبره ته غلطه کوې. جرم سړی نیولی دی او تاڼې ته یې رسولی دی، پولیس خپله ډیوټي کړې ده. نو په دې سلسله کې موږ پولیس چې یو نو موږ ډیوټي کوو او چې څوک جرم کوي نو هغه جرم یې نیسي. دا د جرم غریب چې دی او دا جرم چې دی سړی په پولیس پکې منسوب کوي دا ځان سمجهتېږي او دا زموږ سمجهتېږي. همیشه دپاره دی دا خبره کوي چې زما جرم کوو زه جرم نیولی یم. موږ پولیس چې داسې نیول کولی خو دا بازار ډک دی جو په مخه هم دا کاڼه ډکولی. هغه پښتو کې متل دی ځان ساته ګاونډي ته مه وایه چې غلي. همیشه دپاره خلک په پولیس بلیم لګوي نو په پولیس باندې د بلیم لګولو نه مخکې دله په دې خپل ګریوان کې سوچ کول پکار دي چې یاره زه به حیثیتي شهري خپلې ذمهدارۍ څومره پوره کوم. دا د شرابو خبره تاسو وکړه، تاسو ته ما مخکې ویلي چې کله سړی جرم کوي نو د جرم مخکې شاته هغه ډېر سوچونه کوي. هغه ځان بیمارولی هم شي، هغه ځان سره زنانه هم راوستی شي، هغه ځان سره مطلب دا سپید پوش هم ځان ظاهرولی شي. خو په هر حال زموږ ځوانان چې دي د هغوی په خلکو نظري او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د روژې میاشت ده نو همدې کې دا شراب چې هغه دغه برآمد شوي دي
او ملزم گرفتار دی او دا غنه مزید تفتیش جاری دی دا تاسو ته کوم ډي اس پي صاحب چې کله د 13 ورځ ماته یو تصویر تاسو راوښ شو چې تاسو سره ولوي لخته دا او پورا د کوټې په کلی کې تاسو لګیاي نو تا چې د کم سیس د پاره کم کار کوو هغه کلی کې ډیر زیات کیسز مونږ ته رالل مخامخ شو آیا پبلک ولی عمل نه کوي تاسو خپل ذهن کې سره وستل چې پبلک بتاون په دې سلسله کې څنګه کوي چې دی با د دې لاک ډاون دغه چې د دې خیال ساتي خپل ځان به آیسولیټ کوي په دې کې تاسو خپل ذهن سره څه ډول پکار ول بچا کې خل کړي دا اذان کې چې کله مؤذن اذان کوي نو حي على الصلاه حي على الفلاح د دې आवाज ډېر لوی اثري موږ دا आवाज وامرو دای باوجود چې نو هغه طرف ته بخول کو چې کم طرف ته کول نو انسان قدرتي خبر ده چې شکی دی شکی مزاج دی پر خبره باندې سوچ رسی یا نه رسی خو تاسو د ډانګي او د کوټې خبره وکړه په دې حواله ته به تاسو ته ډېر انټرېسټینګ خبره وکړم هلته زموږ یو سب انسپکټر دی اعتبار شاه نوم دی او ایکس سروسمن دی هغه په دغه سپینه ګیره دومره مهنت کوي چې ستړی شو ما ته وی چې ډي اس پي صاحب زه د خلکو ستړی کړم که چېرته تاسو راغلی چې وګورئ بل طرف ته دا ډي اس پي اعتبار شاه متعلق خلکو سره دا وی چې د خلک تنګوي نو زه څلورو ورځې چې مسلسل لاړم کوټې ته مازدیګر نو د کوټې خلکو هسې یو مذاق جوړ کړی یو ماحول جوړ کړی او مې بي چې سهیل باچا موږ هغې سره داسې ګډ مډ شو خدای دې خیر موږ هم پېښ کړي خو هغې لکه دومره شو چې بیا پسې موږ لکه د څاروو په هغه لاس کې لاټۍ نیولې او د څاروو په شان روان کړي نو دا په معاشره کې ډېر بد لګي لکه زموږ سره خو څلور څه خیال نه و یا دوی خو موږ داسې خو زموږ سره د دې د صحت خیالي اوس هم چې موږ ګورو نو دې کې د راکټ ساینس خو نشته خو بدبیله پکار دي چې میډیا شته پرنټ الکترونیک میډیا شته دا موږ تاسو لګي خبرې کوو چې یاره لږ شانته د خپل صحت خیال نه ساتي نو چې دا بل دته کومه بیماری لګېدل چې دا بل چاته ونه لګي کنه ټیک چې دې احتیاط وکړي دې احتیاط وکړي کله ته لګېدل دا خیر دې پټي یار څه چي کوي او دې خو بازار باندې دا غراوړي کنه چې را دا بل ته ونه لګي کنه اوس ډي اس پي صاحب څه پالیسي راغلي دا د نرمۍ د لاک ډاون یا سم مجموعي سره د میټینګ تاسو لاندې شي بس زړه په زړه د لږه څه فائنل ډیسیژن نه راغلی حکومت همیشه د خپل رعیا لپاره یا د خلکو د بهترۍ سوچ کوي چې روان دي هم دا د خلکو د بهترۍ لپاره روان دي حکومتي روزګار حکومتي ادارې یا حکومتي حلقې یا حکومتي دغه چې دي هغه ول بند شوي دي وروسته چې عوامي شتونه بند شوي سکول بند دی کالج بند دی یونیورسټي بند ده هسپتال بند دی مطلب هر چیز کې یو پولیس چې دي نو هغه یا سکیورټي فورسز چې دي او یا ډاکټرز چې دي غریبانان هغې چې نو مطلب دا خپل کار روان دی دا په ریپورټ د سب ډیویژن دا کیسز کې اضافه دا یو لوی تشویش دی تاسو څه ګڼئ تاسو خپله تجربه څه ده دې کې څه پکار دي پبلک لپاره دغه سپریډینګ والا معامله ده ایسولیشن نشته دی باچا خلک یو بل هغه خبره ده چې کوم هدایت دي پای باندې عمل درآمد نه کېږي او که دا سلسله شروع نو دا وبا ده او وبا خو د وبا تعریف هم لري چې دا به پیلاوي نو چې کوم شی پیلاویږي هغه د هغې دپاره واحد دغه حل چې د هغې د انسداد کار وکړي نو که داسې غفلت شروع نو دا به خود به خود اخرنی میسج د عالم د سمګلران به دي هم اوري هغوی هم چې دی په موبایل کې ستا انټرویو ټایم په ټایم ګوري په لنډه کې چیک پوسټ باندې راځي او ستاسو په ورقه کې راځي او بیا چې دی د یو لوی مصیبت سره ښکار کېږي دغه سمګلران ته څه میسج دی ښکلی شان چې یاره دوی قلار شي څه وکړي فیل باچا اول خو موږ به دا ووایو چې مسلمانان او الله ته جوابدهي او الله به زموږ نه د ډے آف د ججمنټ چې دی زموږ د افعالو زموږ د ذمهدارو زموږ د عباداتو تپوس کوي پردی کور ورانول او خپل کور جوړول پردی سل کورونه چې وران کړي نو خپل یو کور به آباد نه کړي پردی سل کورونه چې وران کړي خپل یو کور به آباد نه کړي د منشیاتو د لعنت چې دی که نه لعنتي کار دی منشیات یعنی دا ډېر قبیح کار دی د دې نه شاته د یو سړي د روزګار ځان له چې دی د روزګار وایي د دې نه په زرونو کورونه ورانېږي نو زمونږ میسج دوی ته دا دی چې د خدای او د خدای د رسول چې کوم حکم دی د پاکستاني قانون هم ته شاته کا دا نورې خبرې د خدای او د خدای د رسول چې کوم قانون دی د منشیاتو په حواله سره چې ډېر والخمر والمعصر والانصاب چې دا ټول چې دي دا د شیطان اعمال دي د خدای او د خدای د رسول دا میسج دا حکم دا هدایات چې دا کارونه د شیطان دي دا مه کوئ زموږ دا میسج دی چې راځئ چې د رب او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په چې کوم هدایت دي د الله تعالی کوم حکم دی په هغې عمل وکړو د پولیسي دي وباسو د هر څه دي وباسو نو زموږ ته دا میسج دی دویم میسج زما دا دی چې
زیرو ټالرنس دی په دې باندې دی به خرڅوي کم دی که دی راوړي نو خرڅوي بیا کم دی نو د خرڅ هغه لاره مو بند کړې ده او د دوی زموږ دا میسج دی چې یاره د خدای په دغه باندې تاسو په دې خلکو رحم وکړئ او دا کار چې دا پرېږدئ. مننه درنګ جهان، مننه. راسره ناست SDPO باچا حضرت صاحب و منشیات نوی شوي په لنډاکي چیک پوسټ باندې بیګا په 1:30 بجې په ټایم کې چې دی د 15 بوتله اعلی کوالټي شراب چې دی سب انسپکټر محمد رحمان د هغه ټیم چې دی هغوی په خپله ورقه کې اخیستي وو. په دې باندې را سره روشني واچوله SDPO باچا حضرت. SHO اختر ایوب خان چې دی هغه هم سوپرویژن کوو. ثابته شپه لګیا ول دوی په دې تکل کې ول چې دا منشیات په هېڅ قیمت باندې سوات ته داخل نشي. سمګلرانو له هم دا پکار دی چې دا میاشت مقدسه ده او د سوات ځوانانو ته چې کم چرس راځي منشیات راځي د دې نه د خدای دپاره ډډه وکړي ولې چې حالات چې دي دا په دې ملک یو وبا ده په پوره دنیا باندې یو قهر نازل دی. نو موږ له پکار ده چې موږ خپلې هغه کرپټ سرګرمۍ چې دی هغه پرېږدو. بل میسج چې دی د کوټې کلي یا زموږ د سب ډویژن د DSP د طرفه د هغوی د پولیس فورس د طرفه که پبلک چې دی هغه تعاون نشي کولی هغه چې دی د پولیس دغه نشي زغملی نو پکار دا ده چې په خپلو کورونو کې ایسولیټ شي ولې چې زموږ سره دا وخت د سب ډویژن ریشو چې دا هغه ورځ ته ورځ سیوا کېږي خبره ډېره خفګان طرف ته روانه ده. په دې ټولو خبرو باندې عمل کول پکار دي، په چاپیره ماحول باندې نظر کول پکار دي، د انتظامیې د ملک د دې ادارو چې دی د هغې مرسته کول پکار دي. د ملګري رپورټر بخروان، کیمرامین عزت حسین، ما سهیل باچا له راکړه اجازت. الله په امان.